अस्सलाम वालेकुम। د इंग्लिश د प्रिपरेशन دا زمونږه 15 کلاس دی. په نننی لیکچر کې وزان د سنټنس په کنسپټ باندې پویو او ورسره چې د سنټنس کم سلور ټایپس دي: ډیکلیریټیو سنټنس، امپیریټیو سنټنس، انټراګیټیو سنټنس او ایکسکلیمیټری سنټنس. د دې په کنسپټ باندې وزان پویو، په دې باندې څنګه ام سی کیوز راتلی شي په ایټا ټیسټ کې، هغه ټول ډسکشن به په دې ویډیو کې کوو. نو لیکچر په توجه سره او تر اخره پورې وګوره. اول د سنټنس په کنسپټ باندې ځان پوی کا چې سنټنس جمله وایي څه ده. د سنټنس 15 بنیادی حصې دي، 15 خبرې به دې لپاره یاد ساتي. نمبر 1 پوینټ پکې دا دی چې ګروپ اف ورډز یعنی سنټنس یا جمله دا د الفاظو مجموعه ده. دویمه خبره سبجیکټ پلس ورب. په یو جمله کې په یو سنټنس کې به سبجیکټ اومي او ورب بمي، یا دې سره بریکټ کې لیکل شوی دی پریډیکیټ. سبجیکټ به پکې او ورسره به پریډیکیټ. نو چې کله ورب سره مزید خبرې راشي، ایډیشنل انفارمیشن راشي، دې ته بیا مونږه پریډیکیټ وایو. را روان اگزامپل نه باندې بیا نورم کنسپټ کلیر شي، خو تر دې پورې دا یاد ساته. درېمه خبرداره کمپلیټ تھاٹ یا آئیڈیا. په جمله کې په سنټنس کې به کمپلیټ تھاٹ مکمل سوچ به پکې، مکمل معنی به پکې، مکمل خیال به پکې پروتي. نمبر 4 begins with a capital letter. یو جمله به د کیپیټل لیټر د غټ ټکی نه به سٹارټ کیږي، یعنی دا غي لومبني چې کوم لیټر به هغه د غټ ټکی، یو سمال لیټر دی یو کیپیټل لیټر دی. نو سٹارټ به د جملې د کیپیټل لیټر نه. پنځمه خبره ends with punctuation. او هغه جمله به ختمیږي پنکچویشن سره، لکه فل سټاپ، سوالیه نشان وغیره وغیره. دې ته پنکچویشنز وایي. نو دا 15 بنیادی پوینټس دي، نکات دي چې دا په یو جمله کې خامخا موجود دي. مزید کنسپټ د کلیر کوم د مثالونو په ذریعه سره. دا ګوره لومبني مثال دی د بیبي کرایډ، ماشوم او جړل. د بیبي کرایډ دا یو سنټنس دی، یو جمله ده. او دا یو سنټنس یو جمله ځکه ده چې په دې کې 15 پوینټس موجود دي. د بیبي کرایډ اول خبره دا لومبني پوینټ ده چې دا د الفاظو مجموعه ده، ګروپ اف ورډز. ٹھیک شو. دویمه خبره سره سبجیکټ اینڈ ورب. په دې جمله کې بیبي دا سبجیکټ دی او کرای یا کرایډ دا ورب دی. دریمه خبره کمپلیټ تھاٹ. په دې کې یو کمپلیټ تھاٹ، یو کمپلیټ آئیډیا پرته، لکه ماشوم او جړل. نو پورا مطلب تی واضحیږي کنه، واضح کیږي. څلورم begins with a capital letter. نو که ته خیال وکړې دا جمله د کیپیټل لیټر ټي ته وګوره. ټي په دې دی کې دی بوای کرایډ، دا دی د ټي نه سٹارټ شوی دی او ټي په غټو ټکو کې دی، کیپیټل دی. پنځم پوینټ end with punctuation. په یو پنکچویشن سره دا جمله ختم شوې ده، لکه اخره کې فل سټاپ دی، فل سټاپ. په خبره باندې پوه شوي. نو 15 پوینټس په دې جمله کې موجود دي، په دې الفاظو مجموعه کې. نو په دې وجه دا یو سنټنس دی، دا یو جمله ده. دویم نمبر مثال ته وګوره. د بوای تھریو دی بال. ماشوم چې کوم دی یا الک بال هغه تھریو کو. تھریو مطلب ترو، مونږ وایي ترو کا، بال ویشتل. دلته تھریو سیکنډ پام دی د ترو. په خبره باندې پوهیږي. ماشوم ساده مطلب د پښتو کې دی دا دی چې ماشوم بال ویشتو. اوس آیا دا جمله ده او کنه؟ نو او دا جمله ده ځکه 15 پوینټس دي کې موجود دي. لومبني پوینټ دا چې د الفاظو مجموعه ده، ګروپ اف ورډز دی. په خبره باندې پوهیږي. دویم دا چې په دې کې سبجیکټ هم شته، ورب هم شته. دلته کې بوای سبجیکټ دی او تھریو دا ورب دی، پینک نه. په خبره باندې پوهیږي. سبجیکټ پکې هم شته، ورب هم شته. کمپلیټ تھاٹ پکې هم دی، مکمل سوچ، مکمل آئیډیا پکې پرته ده. د کیپیټل لیټر نه سٹارټ شوی دی. او فل سټاپ چې کوم پنکچویشن دی، پنکچویشن عدالته فل سټاپ دی، فل سټاپ باندې دا جمله ختمه شوې ده. نو په دې وجه دا د یو سنټنس مثال دی. پاتې شوه د پریډیکیټ خبره. نو په لومبني مثال کې پریډیکیټ نشته او په دې دویم کې پریډیکیټ شته. په دې جمله کې دا تھریو دی بال دا پریډیکیټ دی. تا ته ما وختي خبر کا پریډیکیټ څه ته وایي چې کله ورب سره ایډیشنل الفاظ راشي، ایډیشنل انفارمیشن معلومات راشي. یعنی ورب سره ساده پښتو کې مطلب دا چې ورب سره په جمله کې نور خبرې هم راشي، نور الفاظ هم راشي. نو آی ته بیا په یو ځای باندې څه ویل شي؟ پریډیکیټ. دلته تھریو راغی، تھریو دی بال، تھریو دی بال.
په خبره باندې پوه شوې. نو دې ته پریډیکیټ وایي. او که ته دې لومړنۍ جملې ته ګورې د بیبي کرایډ ورب دی، ورب پسې بیا څه الفاظ نشته دی. نو په دې وجه په دې جمله کې پریډیکیټ نشته دی، صرف سبجیکټ دی او ورب دی. په خبره باندې پوه شوې. امید لرم چې انشاءالله د جملې یا د سنټنس په کنسپټ باندې به 100% پوه شوي. نیکسٹ ورپسې دی ټایپس، یعنی د جملې ټایپس، د جملې قسمونه کم دي. نو آن دی بیسس اف فنکشن یا مینینګ، د فنکشن لحاظ سره یا د معنی لحاظ سره د جملې قسمونه به موږ په دې ویډیو کې وایو. انشاءالله دې پسې چې کوم لیکچري هغې کې به هم د سنټنس ټایپس وایو، خو هغه په بل بنیاد باندې دي. نو انشاءالله هغې دویم ویډیو سره به مکمل د سنټنس چې څومره هم خبرې دي هغه کور شي. نو چې څنګه تا ته ما خبره وکړه، په دې کې اوس موږ ټایپس وایو، خو ان د بیسس اف فنکشن یا مینینګ. نو د فنکشن یا د مینینګ لحاظ سره د سنټنس څلور ټایپس دي: ډیکلیریټیو سنټنسز، انټراګیټیو سنټنسز، امپیریټیو سنټنسز او ایکسکلیمیټري سنټنسز. اوس دا څه ته وایي، د دې کنسپټ څه دی، د دې مثالونه کم دي، هغه اوس نمبر په نمبر باندې وایو. نمبر 1 ټایپ دی ډیکلیریټیو سنټنسز. ډیکلیریټیو سنټنسز هغه سنټنسز دي، هغه جملې دي چې پای کې به سټیټمنټ دي، یو بیان به پکې. دویم پوینټ به پکې دی چې اینډز وذ ا فل سټاپ. فل سټاپ سره به هغه جمله ختم شوي، پای کې به صرف یو سټیټمنټ به، یو بیان به، او هغه جمله به فل سټاپ سره ختم شوي. نو دغه قسمه جملو ته ویل شي ډیکلیریټیو سنټنسز. فار ایگزامپل مای نیم از خاتم علي، زما نوم خاتم علي دی. نو دا اوس یو سټیټمنټ دی، بس یو بیان دی، او دا جمله په فل سټاپ سره ختمه شوه. دغه شان هی وینټ ټو سکول، هغه سکول ته لاړو. اوس دا یو سنټنس دی، ډیکلیریټیو سنټنس دی، ځکه دی کې یو بیان شوی دی، یو سټیټمنټ ورکړی شوی دی، او دا جمله په فل سټاپ باندې کمپلیټ شوې ده، ختم شوې ده. نو دا دواړه مثالونه د ډیکلیریټیو سنټنسز مثالونه دي. امید لرم چې انشاءالله د ډیکلیریټیو سنټنس په کنسپټ باندې به پوه شوي. دویم قسم دی امپیریټیو سنټنسز. امپیریټیو سنټنسز به ته څنګه پیژنې؟ نو د دې لپاره د یو څو پوینټ دي، دا یاد ساته. نمبر 1 دی کمانډز. په هغه جمله کې به کمانډز ورکړي شوي، حکم به ورکړي شوي، د یو کار کولو حکم به پکې شوي. دویمه خبر ده ریکویسټ. پای کې به د یو څیز په باره کې ریکویسټ شوي، مینت به پکې شوي. په خبره باندې پوهېږي. دریم پوینټ دی سجیشنز. هغه جمله کې به سجیشنز ورکړي شوي، چې کومه جمله کې سجیشنز ورکړي شوي هغه امپیریټیو وي. سجیشنز مطلب دا څه رایې، څه صلاح، څه مشوره په هغه جمله کې ورکړي شوي. ورپسې دی وارننګز. وارننګز مطلب دا د خطرې خبره یا د خطرې خبرې په باره کې ذکر یا د هغې اطلاع به پکې شوي په هغه جمله کې. نو هغه به امپیریټیو سنټنس وي. بل خبر دا اینډز وذ ا فل سټاپ. امپیریټیو سنټنس هم د دې اخره کې به، د دې جملې اخره کې به فل سټاپ راغلی. ټیک شو. موږ به امپیریټیو سنټنس څنګه پیژنو؟ چې کمانډ پکې شوي، ریکویسټ پکې شوي، سجیشنز، وارننګز، او بل خبره ده په فل سټاپ باندې به مکمل شوي. نو که دا پوینټس په یو جمله کې، په یو سنټنس کې موجود دي، هغه به کم قسم جملې؟ امپیریټیو سنټنس. اوس د دې اگزامپلز نه به ورته نور هم کلیر شي. گو ټو سکول ناو. گو ټو سکول ناو مطلب دا دی په دې ساعت باندې سکول ته لاړ شه. اوس ګوره په دې جمله کې په یو خبره باندې زور ورکړی شوی دی، کمانډ پکې شوی دی، حکم پکې شوی دی. نو په دې وجه دا سنټنس کوم یو سنټنس دی؟ دا یو امپیریټیو سنټنس دی. دغه شان دویمه جملې ته ګوره، پلیز کمپلیټ یور هوم ورک فار ټومارو. مهرباني وکړه د سبا لپاره ستا چې کوم هوم ورک دی هغه مکمل کړه. نو که ته وګورې نو دلته کې یو ریکویسټ شوی دی. ګورئ، پلیز کمپلیټ یور هوم ورک فار ټومارو. نو په کومه جمله کې چې کمانډ شوي یا په کومه جمله کې ریکویسټ، یو مینت یا یو التجا شوي، نو هغه هم امپیریټیو سنټنس وي. امید لرم چې انشاءالله د امپیریټیو سنټنس په کنسپټ باندې به پوه شوي. نیکسٹ ټایپ دی انټراګیټیو سنټنسز. انټراګیټیو سنټنسز به کوم سنټنسز وي، موږ به یې څنګه پیژنو؟ لومړنی پوینټ پکې دی آسک ا کوېسچن، چې په هغه جمله کې به یو سوال کړی شوي. موږ ته به د هغې جملې نه پته لګي چې دا انټراګیټیو ده که نه، کای کې کوېسچن شوي، سوال پکې کړی شوي.
نو هغه به چې کوم دی نو انټراګیټیو سنټینس وي. بل پوینټ پکې دا دی اینډ وذ ا کوېسچن مارک، هغه به سوالیه نشان سره هغه جمله ختم شوي، هغې کې به اخره کې کوېسچن مارک لګېدلي، نو د هغې نه به موږ ته اندازه لګي چې دا یو سوالیه جمله ده یا انټراګیټیو سنټینس دی. انټراګیټیو سنټینس مطلب سوالیه جمله چې پای کې کوېسچن شوي، پای کې سوال کړی شوي. فار ایگزامپل د دې لومبنۍ جملې ته وګوره وټ از یور نیم، دا یو انټراګیټیو سنټینس دی، یو سوالیه جمله ده، ځکه دې کې ستا نه تپوس کوي ستا څه نوم دی، وټ از یور نیم، او اخره کې سوالیه نشان هم لګېدلی، په خبره باندې پوهېږي. نو دا یو انټراګیټیو سنټینس دی. دغه شان ورپسې جمله ده ویر ډو یو لیو، ویر ډو یو لیو، دا هم یو سوالیه جمله ده، ځکه په دې کې پوښتنه شوې ده، تپوس کړی شوی دی چې ته کوم ځای کې اوسېږي، ته کم ځای کې اوسېږي، او اخره کې سوالیه نشان هم راغلی دی. نو دا هم یو انټراګیټیو سنټینس دی. امید لرم چې انشاءالله د انټراګیټیو سنټینس په کنسپټ باندې به پوه شوي. څلورم قسم دی د سنټینسز ایکسکلیمیټري سنټینسز. ایکسکلیمیټري سنټینسز هغه یي چې پای کې به دوه بنیادي خبرې، نمبر 1 shows strong feelings and emotions. چې کله ته هغې جملې ته وګورې نو په هغې کې به د جذباتو د احساساتو اظهار شوي، د دې نه به تا ته اندازه لګي، د دې نه به ته ایکسکلیمیټري سنټینس پیژنې. دویمه خبر ده ends with an exclamation mark. په هغه جمله کې په هغې کې به د ایکسکلیمیشن مارک راغلی، دا سایډ ته چې کوم علامت دی دا نښه ده، دا د ایکسکلیمیشن مارک دی، ایکسکلیمیشن مارک. ٹھیک ده؟ نو د دې نه به تا ته اندازه لګي چې دا یو ایکسکلیمیټري سنټینس دی. د مثالونو په ذریعه به د کنسپټ اوس نور هم کلیر شي. که ته د لومبني مثال ته وګورې ټوډے از دی بیسټ ډے ایور، وي نن چې کوم دی نن د ټولو نه غوره ورځ ده، تر اوسه پورې نننۍ ورځ چې کوم دا وي دا د ټولو نه غوره ده، د ټولو نه بهترین ده. نو ګوره په دې کې د جذباتو د احساساتو یو قسم له ذکر شوی دی، او اخره کې ایکسکلیمیشن مارک هم راغلی دی، نو دا یو ایکسکلیمیټري سنټینس دی. دغه شان که ته د دویم مثال ته ګورې آی فیل سو سیډ، په ساده پښتو کې د دې مطلب دا دی چې زه ډېر خفه یم، زه ډېر خفه یم. نو که ته وګورې په دې جمله کې د جذباتو د احساساتو هغه اظهار شوی دی، د دې نه د جذبات او احساسات هغه ترې نه ظاهریږي، نو په دې وجه باندې دا یو ایکسکلیمیټري سنټینس دی. بله خبر ده چې اخره کې که ته وګورې نو ایکسکلیمیټري مارک یا ایکسکلیمیشن مارک هغه هم راغلی دی، نو په دې وجه دا یو ایکسکلیمیټري سنټینس دی. امید لرم چې انشاءالله د سنټینس چې کوم ټایپس و څلور د فنکشن یا میننګ لحاظ سره، امید لرم چې انشاءالله په هغې باندې به د 100% کنسپټ کلیر شوي. اوس ورپسې په پازیټیو سنټینسز او په نیګیټیو سنټینسز باندې ځان پوه کړه. نو ګوره چې څومره هم سنټینسز دي، څومره هم جملې دي، هغه بنیادي طور باندې په دوو حصو کې تقسیم دي، یا به هغه پازیټیو سنټینس یا به نیګیټیو سنټینس. پازیټیو سنټینس ته افرمیټیو سنټینس هم ویلی شي، دا یاد ساته، افرمیټیو سنټینس یا پازیټیو سنټینس او نیګیټیو سنټینس. اوس د دې څه کانسپټ دی په دې باندې ځان پوه کړه. نو چې کوم پازیټیو سنټینسز یا مثبت جملې دي یا چې کوم نیګیټیو یعنی منفي جملې دي، د دې دا وضاحت د دې دوو جملو سره ښه په اسانه باندې کیږي. که ته دې لومبني مثال ته وګورې شازیا پاس دی ټیسټ، شازیا ټیسټ پاس کو، اوس دا یو پازیټیو یا افرمیټیو سنټینس دی، یو مثبت جمله ده. ٹھیک ده؟ اوس که ته دې بلې جملې ته وګورې شازیا ډیډ ناٹ پاس دی ټیسټ، شازیا ټیسټ پاس نه کو، اوس دا چې کوم دی دا یو نیګیټیو سنټینس دی، یو منفي جمله ده. د دې مطلب دا دی چې د پازیټیو او نیګیټیو سنټینس پته به موږ ته د څه نه لګي، که هغې کې نکړه راغلي، یو څیز نه کېدل پکې ظاهر شوي، او داسې قسمه الفاظ راغلي پکې لکه ناٹ، نو، نیور، نو بډي وغیره وغیره، نو دغه به نیګیټیو سنټینسز. او که دا نکړه والا یا دا نو دغه قسمه الفاظ ناٹ وغیره دا ټول دا پکې نه راغلي، نو هغه جملې بیا پازیټیو سنټینسز. امید لرم انشاءالله اوس به دنه په پازیټیو سنټینسز یا افرمیټیو سنټینسز او نیګیټیو سنټینسز کې به دنه غلطي نه کیږي. اوس دا څه اگزامپلز دي، په دې باندې په ایټا ټیسټ کې MCQs راتلی شي.
اوس ته دې ته سوچ وکړه تا لومبنی سنټنس هغه یو پازیټیو سنټنس یا افرمټیو سنټنس یې درکړی دی، مثبت جمله یې درکړې ده، د هغې نه بیا نیګیټیو یعنی منفي جمله هم جوړه کړې ده، ایکسکلیمیټري سنټنس یې هم جوړ کړی دی او انټراګیټیو سوالیه جمله یې هم جوړه کړې ده. نو ته دې باندې لږ سوچ وکړه، دې کې دا ویډیو پاس کوه او دا ریډ کا، په دې باندې سوچ وکړه چې څنګه د دې نه د پازیټیو یا د افرمټیو سنټنس نه نورې مختلفې جملې جوړې شوي دي. ورپسې کوېسچن دی کلاسیفای د فالوینګ سنټنسز ایز ډیکلیریټیو، انټراګیټیو، امپیریټیو آر ایکسکلیمیټري. د دې مطلب دا دی د دې سوال چې تا کوم دا جملې درکړي دي په دې کې ډیکلیریټیو سنټنسز کم دي، انټراګیټیو سنټنسز کم دي، امپیریټیو او ایکسکلیمیټري سنټنسز کم دي. نو چې ما ته کم پوه کړې، تا کم زده کړه وکړه، تا کم ځان پوه کړو، ټول کنسپټس هغه زده کړه، په دې جملو باندې اپلای کا او دې کې ډیکلیریټیو سنټنسز پکې معلومي کا، انټراګیټیو سنټنسز پکې معلومي کا، امپیریټیو او ایکسکلیمیټري سنټنسز پکې معلومي کا. دې باندې په ایټا ټیسټ کې مختلف قسمه ایم سی کیوز راتلی شي. ورپسې بل د ټیکسټ بک نه یو کوېسچن دی، تا له سنټنسز درکړي، جملې درکړي دي، دا په افرمیټیو یا پازیټیو فارم کې دي، شکل کې دي، مثبت جملې دي. اوس د دې نه نیګیټیو یعنی منفي جملې هم جوړول دي، ایکسکلیمیټري سنټنسز تی هم جوړول دي او انټراګیټیو سوالیه جملې تی هم جوړول دي. نو ټوټل 15 جملې دي او د هرې جملې نه درې جملې جوړول دي. اوس هغه ما الریډي ستا دپاره کړي، ته صرف دومره وکړه چې هغه ریډ کا او ځان پې پوه کړه چې څنګه د دې پازیټیو یا د دې افرمیټیو سنټنس نه دا نورې جملې په کومه طریقه باندې جوړې شوې. دغه کنسپټ دغه پوهه به انشاءالله په ایټا ټیسټ کې په کار راځي. په دې ننني ټاپک باندې ستا دپاره ما یو ایم سی کیوز ټیسټ تیار کړی دی. ته داسې کار وکړه، یو ایم سی کیو به تا ته مخې ته راځي، هغه ریډ کا، هغې باندې ځان پوه کا او معلوم کا چې په هغې کې کم یو آپشن کریکټ دی، هغه ځان سره نوٹ کا. بیا دا ټول ایم سی کیو چې داسې 1 by 1 ته وکړي، نو اخره کې تا ته به آنسر کی راشي، د ټولو جوابونه به راشي. نو هغه خپل جوابونه ما چې درته کوم صحیح او کریکټ جوابونه درکړي دي هغې سره وګوره، میچ یې کا چې صحیح دي او که صحیح نه دي. که صحیح دي نو ټیک شو، ستا کنسپټ کلیر دی. که صحیح نه چې کوم ایم سی کیوز کې ستا نه غلطي کېږي، د هغې هغه کنسپټ ځان له کلیر کا چې کوم ځای کې ستا په زده کړه کې کامیابي چې په هغې وجه باندې تا غلط آپشن چوز کړو. نو دا زموږ نننی ټاپک د سنټنس او د هغې د ټایپس په باره کې. امید لرم چې په دې باندې به د کنسپټ 100% کلیر شوي او تا ته چې ما چې د ایکسرسایز کم کوېسچنز درکړي، ایم سی کیوز درکړي، هغه به دې هم صحیح کړي او اخره کې چې تا ته ما دا کم ایم سی کیوز ټیسټ درکړی او جوړ کړی مې ورسره لپاره، هغه به دې هم 100% صحیح کړي.
که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کا، کمنټ پې وکړه او خپلو ملګرو سره یې خامخا شیر کا. او که ته زموږ په دې چینل باندې نوې او تر اوسه پورې تا دا چینل نه سبسکرایب کړي نو دا چینل سبسکرایب کا، خوا کې د غنټې هغه نشان هم دباو کا، ځکه چې کله هم د ایټا په باره کې نوې لیکچرز اپلوډ کیږي نو اول نوټیفیکیشن به تا ته راځي. انشاءالله ډېر ژر به ملاقات کیږي په یو نوي لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.